مناسبت دادی چې دې مبارکه او عظیمه میاشت کې الله پاک جل جلاله بندگانو او امت مسلمه ته د ډېر عبادت د ډېر تلاوت او د ذکر فکر او د یاد تعلیم او ترغیب ورکوي. ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې کله به د رمضان المبارک میاشت راغله د دواړو جهانو د سردار مبارک تغیر لونه الشریف رنگ مبارک کې به تبدیلی راله، چینجز به پکې راغې او دغه شان د هغه مبارک توجه به زیات تر زیاته عبادت الهی طرف ته واوړېده. رنگ مبارک کې به تغییر راغی. اشتد معذره حدیث شریف کې راځي د عبادت کمربند به اتړلو. اسبم رسول الله مبارک عبادات کولو، خود رمضان المبارک په میاشت کې به د رب لا یزال ډیر د ذوق او د خوند عبادتونه ادا کول او امت ته پاغه کې اولوی تعلیم پرېښی دی. کم حدیث شریف چې ما ستاسو د وړاندې اولست دا ګڼو محدثینو امامانو نقل کړی دی. امام بخاری رحمه الله نقل کړی دی، امام مشکات رحمه الله نقل کړی دی، امام مسلم نقل کړی دی. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي من صام رمضان، په بل روایت کې راځي من قام رمضان، یعنی چا چې روزه ونیوله د ایمان او احتساب سره. بل روایت کې راځي حدیث شریف کې چې چا روزه ودروله قام رمضان، روزه ودروله، رعایت د حقوقو دای پکې اوساته. یعنی په دې رمضان شریف کې ډېر تلاوت وکړه، ډېر نوافل پکې وکړه، ډېر ذکر اذکار پکې وکړه. قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مخکنی گناهونه وته الله جل جلاله د دې رمضان شریف د عبادت او احترام په وجه باندې الله تعالی معاف کی. او دا منځنۍ عشره ده. و اوسطه مغفرة حدیث شریف کې راځي چې د دې مبارک میاشتې دا منځنۍ لس ورځې چې اوسط عشره ورته وایي دا د بخشش او د بخانې ده. ډېر ډېر استغفار په دې کې ویل پکار دي. معزز سامعین کرامو، همیشه دپاره قرن په قرن باندې صدی په صدی باندې د مسلمانانو او اهل اسلامو په منځ کې یو عمل را روان دی چې